واورئ ځوانانو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ارشاد دی کم کس چې په کم حالت کې ومړ په قیامت په ورځ به په حالات کې راپورته کېږي او دا هم اورئ المرء مع من احبه کم کس چې د چا سره محبت او مینه لري په زړه کې که دې د ډم سره مینه درلوده که دې د فاسق سره مینه درلوده که دې د هندوانو د رسم او رواجو سره مینه درلوده که د مغرب او د یورپ د رواجو سره دې مینه درلوده واوره د الله د رسول ارشاد دی زما د خوله ماته شي چې د ځانه به وایم دا د سپېڅلي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی المرء مع من احبه من تشبه بقوم فهو منه دا الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي چا چې د کوم قوم مشابهت په هر شي کې وکړي په رواج کې وکړي ناسته پاسته کې وکړي شکل صورت کې وکړي معاشرت کې وکړي د قیامت په ورځ به دا سړی راګرځي عزیزانو په کار ده نور څه نه زیاتوم د مغرب پر نقش قدم مه ځئ د هغوی په پیروي مه کوئ هغوی تاسو بربادوي هغوی تاسو هلاکوي والله که مې په هغوی کې خیر شته محض تباهي ده سراسر تباهي ده د دې نه ځان وساتئ الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته د خپل نبي پر نقش قدم د عمل کولو توفیق راکړي بله ورځ پرون زما یو طالب دی د مدرسې یو مسافر طالب دی بزرګ طالب دی ما ته رالی ژاړي وایي ما برعي ماښام رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب لیدی وایي داسې په یو سارا کې پر ریګ باندې ناست ژاړي ول زه چې ورنږدې شوم د ده د خولې مې دا اواز واورېدی امتي 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 په دغه حال کې دی د خپل د امت غم اخیستی دی نو امت خپل د نبي سره کوم وفا وکړه افسوس پر دې امت باندې افسوس پر دې امت باندې په کوم ځای په کوم سنت دې د خپل نبي سره ځان جوړ کړي کوم سنت دې په خپل ځان کې راوستی په خپل کورنۍ کې دې راوستی افسوس خو دغه دی ماښام چې موږ بیدېږو خپل نبي سنت راته بیان کړی دی اللهم باسمك اموت واحیا په اودسه بېدسه کلمه ووایه آیات کرسي ووایه بېدسه نن ما څه وکړله زه چې ماښام بېدېږم الټفون غوږو ته واچوم ګوشکې واچوم دلته فلم راته وګورم څنګ ته مې بیبي هم پرته ده زه هم یم دواړه په ګډه باندې دا فلم العیاذ بالله ګورو اخر ماښام بیده یو پر سینه مې دغه فلم موبایل پروت یې لګېږي ته د خدای نه ویرېږه په دغه حالت کې که تا ته مرګ السته به انجام شوي د خدای لپاره ځوانانو د خپل نبي نقش قدم ونیسئ د خپل علماو په نقش قدم روان سئ دا علما ستاسو دشمنان نه دي دا ستاسو غمخواره دي تاسو ته غواړي چې د قیامت په ورځ هم موږ داسې په یو ځای کې سره یو ځای یو الله دې موږ سره یو ځای کړي پروردګار عالم دې موږ او تاسو ته د خپل نبي پر نقش قدم باندې د تلو توفیق راکړي او الله تبارک وتعالی دې پر سنت باندې عمل راته اسانه کړي